بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما عزتمندو مسلمانانو، کشرانو، مشرانو، ورونو، موږ جنت ته داخلېدو اسباب بیانول شروع کړي وو. یعنې هغه عمل چې انسان به جنت ته داخلېږي، په سنن ترمذي کې حدیث دی، علی ځلن فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، بېشکه په جنت کې داسې بلاخانې دي چې د هغې بهر طرف د دننه طرف نه او دننه طرف یې د بهر طرف نه ښکاري. یعنی چې دننه لاړ شي بهر د تار څخه صفا ښکاري، چې بهر ودرېږي نو د دننه د تار څخه صفا ښکاري. یعنې داسې بغلخانې الله سبحانه وتعالی په جنت کې تیارې کړې دي. یو باندې چې پورته شو او ویل د الله نبی وایي دا به د چا یي؟ کوم بغلخانې دي چې بهر ته ودرېږي نو دننه هر څه ښکاري، چې دننه ودرېږي نو بهر هر څه ښکاري. نبی رسول الله ته وایي دا باندې چې الله رسول چې دا به د چا یي؟ چاله به الله سبحانه وتعالی دا ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي دا به د هغه چا چې خواږي خبرې کوي او په خلکو باندې خوراک خوري. یعنې غریب مسکین دی په هغه باندې خوراک وکړي، اوس دره کې نه لګي. بل هغه سړی چې پرله پسې روجې نیسي، دا صفت هم پکې دی. او بل صفت پکې ده چې په داسې حال کې د شپې تهجد لمونځ کوي چې عام خلک خدای شي، یا ټول خلک دی رب العالمین ته ولاړې په تهجد باندې تهجد لمونځ کوي. وایي دا بلخانې نبي رسول الله فرمایي دغه سړي دپاره الله تیارې کړې دي چې ښایسته ښایسته خبرې کوي، په خلکو باندې خوراک خوري، نفلې روجې نیسي، د شپې تهجد لمونځ کوي. دا بلخانې الله هغه له تیارې کړې دي. یعنې دې حدیث نه دا معلوم چې الله سبحانه وتعالی دغه انسان ته دا بلخانه ورکوي، او د دې نه دا معلوم چې دغه انسان جنتي دی. یو بل حدیث کې راغلی په سنن ابن ماجه کې دا روایت دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وایي تاسو جنت ته نشئ داخلېدلی تر دې چې مؤمنان نشئ. یعنې جنت ته داخلېدو لپاره شرط څه شی دی؟ ایمان دی. وایي تر څو چې په کې ایمان نه وي نو جنت ته نشئ داخلېدلی. بیا فرمایي تاسو هغه وخته پورې مؤمنان نشئ کېدی تر څو چې تاسو یو بل سره مینه ونه کوئ. یعنې جنت ته نشئ داخلېدلی تر څو پورې چې مؤمنان شوي نه وي. چې مؤمن شو نو جنت ته به داخلېږي. او مؤمن به کله جوړېږي؟ مؤمن به هله جوړېږي کله چې خپل مسلمان سره مینه وکړي. تر څو چې د خپل مسلمان سره د مینه نه کوي، د هغه پورې ته مؤمن نشي کېدی. بیا نبي رسول الله فرمایي زه تاسو ته یو داسې شی ونه ښیم چې کله هغه تاسو وکئ نو به خپله کوم مینه پیدا شي. او د مینې طریقې موږ ته ښودلې ده چې زما امتیانو تاسو چې خپل منځ کې مینه پیدا کړي نو په څه سره پیدا کېږي؟ هغه دا طریقه د غوږ ورته کېده. نبي رسول الله فرمایي چې په خپلو کې سلام عام کړئ، یعنې سلام خور کوئ، په خپل یو بل ته سلامونه کوئ، نو ستاسو خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کېږي. یو بل حدیث کې راغلی دی چې کله په سک کې یو جوخ یو بل سره ودرېږي، په دې سره یو بل سره مینه محبت پیدا کېږي. د مینې د پیدا کېدو دوه سبب دي، سب کې جوخ ودرېدل، یعنې سب سیده کول، یعنې اوږې د اوږو سره، خپې د خپو سره، او خپل مسلمان ورور ته سلام کول، پېژنې او که نه پېژنې په هغه باندې سلام کول. نبي اسلام فرمایي چې په دې سره به ستاسو خپل منځ کې مینه محبت پیدا شي نو تاسو به مؤمنان شئ. یو بل حدیث کې راغلی دی، د ابن ماجه کې دا روایت ذکر دی، محمد بن عمرو بن حزم رضی الله عنه روایت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي هیڅ یو مؤمن داسې نشته چې هغه خپل یو ورور ته په یو مصیبت کې تسلي ورکړي، مگر الله سبحانه وتعالی به د قیامت پر ورځ الله به دغه انسان ته د عزت جوړه ور واچوي.
خپل یو مسلمان ورور ته د مصیبت په وخت کې هغه ته تسلی ورکول هغه باندې غم راغلی مصیبت به راغلی تکلیف به راغلی دی و تا هغه ته تسلی ورکړه نبی رسول الله فرمایي چې الله سبحانه وتعالی به د قیامت پر ورځ د خپل دی بنده ته د عزت جوړه ور واچي چې د عزت جوړه د قیامت پر ورځ د خپل بنده ته چې دین دا معلوم شي د انسان سره د جنتی دی پس او د جنتی شو د خپل یو مسلمان روته تسلی سره ورکړه سره بدی عمل باندې په بل حدیث کې راغلی دی په سنن نسائی کې ذکر دی عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای سوچ د خپل مال په دفاع کې مظلوم مړ شو ان د خپل مال دفاع کوله یو سړی د خپل مال د پاسه قتل کو دی دغه دفاع کړو چې خپل مال ته بچو ا دې امر شو نبی اسلام فرمایي دې لپاره جنت ده ان په خپل مال یو سړی اوجني نبی رسول الله فرمایي چې دغه انسان هم جنتی دی الله سبحانه وتعالى متاسب باندې دمو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين